إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم وحاضرين، النبي صلى الله عليه وسلم سيرة سلسلة رشروع النبي صلى الله عليه وسلم سيرة التكون مستاذ سلطان زمبي لقد مستاذ سلطان دين النبي صلى الله عليه وسلم سيرة زندگی کی روت اصول مسائل او احکام جو علماء رئیستی دی و کل کتابوں کی ذکر کری مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں رئیستی دی و داخل استنباط ہے علماء کرام سیرت ضروری ہے عوام اور مفکر ضروری ہے ان قائدین و حکام جنی علم ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا زندگی کی لہر شیعہ متعلق احکام بیان کریں انہوں نے سیرت سلسلہ روان آدھیم کا ہجرت ہے غلطیم کا ہجرت شروع ملک کی اب تک تیر شروع ومهاجرين في أول مهاجر عثمان بن مسعود رضي الله عنه الوفاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت لكم ولقد الفاتح كان يمكن اسكلوا مخبل رواه اسكلوا وذاقين سريكي اسكلوا وكان جمهور رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنه
ژوند ستاسو لپاره شرعي حکم هغه دا معلوم شو که مړی سړی چتکۍ مخې ګوري دا مخې کتل جایز دي چتکول هم جایز دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان بن مظعون چت کړی او د سترګو مبارک پرې اوښتې ملاړې باندې ورپرېوتلې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله راغی او سطح مقام نه ورته پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی عام جماعت کې صحابه ناست وو عمر بن الخطاب خطونه یې ایستلي وه ویل یې چې وویل چې رسول الله وفات دی په دې تلو به کیسه ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله ملاقات ته تللی څنګه چې موسی علیه السلام د الله ملاقات ته تلو دغسې محمد رسول الله مطلع وجه دا ده چې دا روم هم فتح کړی نه دی فارس هم فتح کړی نه دی امن کې منافقان دي د دې منافقانو متعلق هم دا فیصله نه ده کړې نو څنګه به الله خپل نبي د دې نه مخکې وفات کړي ابوبکر صدیق چې راغی ذلك عشية أصحاب ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وشبه وغير لقد جبت حيا وميتا إيه نبي تبجون كم مزدار مر بحالة كم مزدار والله لا يشفع الله عليك موتتين الله تعالی نو دې نه راځي چې اوس یې مر کې به راځي دې کې به بیا ورته اوس د ابوبکر صدیق یقین راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کړ یو ځل جمعه ته وروته او بیا صحابه ته بیان وکړو ویل ان محمد قد مات د صحابه یقین راغی وعمر بن يقين راغی چې ابوبکر صدیق نه خبره واورېده آیات یې ولوستل وویل ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه د مړي مخ کتل یا چې کول د مړي د جایز دي شرعاً ناروا نه ها باقي بدن ته د مړي کتل هغه ناروا دي د مړي باقي ټول بدن هغه عورت دی قرآن کې الله تعالی ټول بدن ته سوء ویلی قابیل او د هابیل کیسه ذکر کړې نو قابیل الفاظ کې دا دي قال یا ویلتى اعجزت ان اكون مثل هذا المرافق وهي سوءة اخي سوءة اخي معنى د ټول بدن ټول بدن ته سوء ویلی سوء عورت ته یې لیکي چې د هغې په راښکاره کولو سره یې بدلېږي راښکاره چې تا نه سړی پې شرمېږي خفه کېږي دې ته څه وکړو د مړي په ټول بدن ښکاره کېدو کې انسان خفه کېږي نو دې ته عورت دی په حدیث کې دا راځي په احد کې چې کله کسان شهیدان شول نو د صحابو کفنونه یې وغوښتل چې پورا کفن یې ورکړی سخت زندگی وه فقر او د کافري زندگی وه مصعب بن عمیر او دغسې بعضې نور صحابو چې صرف یو یو شړۍ وې هغې کې ژوند تېره باقي نورې کپړې نه وې چې کفن یې ورکړی دی د صحابو بس تعاون نه و چې څه کړی وایي که په سر به مو له واچوله خپې به یې راښکاره شوې او خپې به مو له پټې په سر به یې راښکاره شوله وړه وه ټول بدن یې پټېدو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله اجعلوا علی رجلیه الاسخر په دې پورته سرګړی واچوئ سرونه به یې کپړه باندې پټ کړي مخونه په کپړه باندې پټ کړي او په پښو باندې سرګړی ورته واچوئ علماء په دې قبر کې په دې
د کور سرګړی له ولې اچوي وجه دا ده چې د خپلې بوډۍ عورت ته پټی دی چې ونور وسې نه سرګړی په د پاسه واچوه په هغې باندې پټ نو نور بدن د بوډۍ ته کتل جایز نه دي که مخ ته د بوډۍ وکتل جایز دي کتل یې شي سړی ناروا نه ده فهم رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان بن مظعون قبر سره شناخته کېغوسته ده د دې مړي کور ته یا سر ته کې سړی ګټه کېږي د دې لپاره چې په هغې باندې معلوم کړي چې هغه دا فلان دی نو دا شناخته کېغوستل نه جایز دي ناروا نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ګټه ایښې ده او ویلي چې په دې باندې وروسته د خپل ورور عثمان بن مسعود قبر به معلوم او کوم کسان چې زما د خپلو خپلوانو نه مړ کېږي د دې خوا سره یې دفن کوم نو شناخته کېغوستل شرعا جایز دي خو بیا د قبر د پاسه پخا بادي کول په هغې باندې سړی پخا بادي وکړي یا په هغې باندې لیکلي وکړي نو دې نه بیا شریعت منع کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده چې موږ د قبر پوښ کړو د هغې د پاسه دې لیکلي وکړو یا د قبر د پاسه دې ابادي جوړه کړو د دې نه شریعت منع کړي علي بن ابي طالب په خپل دور خلافت کې کله خلیفه شو نو یو کس ته وویل زه تا په یو عمل نه مقرروم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په د هغې متعلق حکم کړی ستا کار به دا وي چې چېرته د تصویر لیدلو تصویر به ماته تصویرونه په یو ځای کې ولاړې وي ضرورت د هغه به ماته ختمه بیا ځکه ملایکو رحمت نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخل الملائکه ملائکه رحمت نه کور ته نه راځي چې په کوم کور کې تصویرونه پراته وي په ځای د عزت کې ستا خپل تصویر دې لګولی پلار تصویر دې لګولی د تره یا د مور تصویر دې لګولی پنجره کې کوټه کې هغه ځای ته ملائکه رحمت نه راځي خپل مشر د جماعت د تنظیم او د لیړو تنظیم شکل دې لګولی تصویر دې لګولی هلته ملائکه رحمت نه راځي وجه دا ده چې امت ته شرک چې راغلی دی دا په شکل د بوټانو کې راغلی تصویرونه په شکل کې راغلی کله چې د قوم د نوح علیه السلام مخکې چې کوم کسان د نوح علیه السلام په قوم کې نیکان خلک وو لات او منات او ود او سواع لا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر الله لا کسان ډېر نیکان خلک د الله عبادتونه به کول د عام خلکو سره مینه وه کله چې دوی مړه شو ډېر پسې خفه وو شیطان راغی ځان ته مشکل کړو په شکل د سړي ورته ویل وخت نه راځي دې تصویرونه او شکلونه درله جوړ کړم کله چې عبادت ته شوق پیدا کېږي ته به ګورئ د الله عبادت به کوئ شیطان ډایرکټ سړی کفر ته نه ورولي ډایرکټ یې په ګناه نه ورولي ډېر لرې نه راته وایي چې به ځان پوهېږي بیا به ورسولي هغه ځای ته په هغه وخت کې را ولګېده تصویرونه یې جوړ کړه هغه زمانې خلک ټول موحدین او توحید والا الله څخه څوک نه شي کولی دی چې مړه شو اولاد راغی شیطان ته راغی د اولاد چې ویل ستاسو پلارانو خو د دې نه مدد وغوښتلو د دې عبادت به کوو د دې بوټانو په نوم باندې مې نظر او نظرانې ورکولې او کارونه به په دې باندې روان وو نو ایسته د اولاد په عبادت کې مبتلا
آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام په منځ کې لس پړۍ تېرې شوي دي. د لس پړۍ کې کوم توپیر دی؟ سره شرک کې اول شرک په دې قوم کې راغی او د چا د وجې نه راغی؟ د تصویرونو د وجې نه راغی. د دې وجې نه د چا په باره کې به محبت کې غلو نه کوي، د چا په مینه کې دونه درجې ته ورسېږي د هغې د وجې نه بیا سړی په شرک کې مبتلا شي. عیسیان ولې مشرکان دي؟ ځکه چې عیسی علیه السلام او د مریم علیه السلام په باره کې ډېر په مینه کې غلو کړې ده، دونه مینه کې ورننوتلي دي چې عیسی علیه السلام یې اله ګڼلی، عیسی علیه السلام یې د الله زوی ګڼلی، عیسی علیه السلام یې اله متصرف یې ګڼلی. د دې محبت د وجې نه کافر شو. د دې امت کې ډېر کسان داسې دي چې د رسول الله په مینه کې دننه ورشي، هغه مینې د وجې نه درجې د ملوکیت ته ورسوي. بس الله چې څوک ونیسي محمد به خلاصوي، او محمد صلی الله علیه وسلم چې څوک ونیسي بیا څوک یې نشي خلاصولی. دلته ویل کېږي غلو محمد رسول الله د الله نه اوچت کړو. کله کله دونه غلو کوي جو عرش پر تھا، د عرش باندې کوم ذات چې وعیاذ بالله وی هغه په مدینه کې په شکل د محمد رسول الله راکوز شو. مرادا محمد رسول الله بیلهی مغا اللہ جا عرش علاق منتظام را کار کرده. دادی بریلیان کتابونو کی دی، دادی کا بشراب خبری دی، ای کتابونو کی ٹک دی، لیکن اغیم محبت کی دونه ورمنوتی دی کہ منگتا اس تا کافر ہوئی، منگتا بیدین ہوئی، منگتا اس تا گستاخان ہوئی. لاد محمد رسول اللہ گستاخان دی، دا کافران دی. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عزمت من المدينة. هذا الشيخ ابن القادر الجيلاني محبت دون ورنوتي يكون قلت صلاة ورسي دق بوتان وغلو د وجنه او شرک شوی دی. د دې وجنه ملائکه سره نفرت کوي، ډېر نفرت. چرته چې تشریح هلته ملائکه نه راځي، دا ټول ملائکه بیت فی تصاویر چرته تصویرونه نه هغه څه چې تصویر کړو اخبار وکړو یا د بازار نه یو شی راوړو پای باندې تصویرونه د انسان نو هیڅ کوي ګنده ځای ته وغورځوه، کوم چې د ګن ټوکرۍ هغې ته دې وغورځولو، عزتۍ ځای کې دې وغورځولو بیا خیر دی. یا دې ځای کې پروت دی چې په هغې باندې خلک پرېږدي بیا خیر دی. چې د عزت په ځای باندې چې ایښی دی نو داسې ځای ته ملایکو رحمت نه راځي، لا تدخل الملائکه. دې وجه نه د ځای تصویرونه به ون ځان ساتو او نه به د یادګار لپاره تصویرونه ځان څخه ساتو. یې دا یادګار دی اوس موږ ساتلي یې ځان سره، ملایکو رحمت د هغې څه بل دی. دویم صلیب، چرته چې د صلیب شکل د کتو ماته و صلیب ډېر شکلونه یې بیا یو دا مشهور شکل دی. لکه د عیسیانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی، په صلیب باندې خښتلی دی، یهودیانو مړ کړی دی او په هغې باندې پانسي کړي او رازونه کړي دي. هغه د ټولو عیسیانو طرف نه قرباني ورکړې ده. څوک چې په عیسی علیه السلام باندې بس ایمان لري دا جنتي دی. دغه زموږ پیغمبر عیسی علیه السلام زموږ طرف نه قرباني ورکړې ده. شیطان په دې توګه ګڼي چې د عیسی علیه السلام قرباني ورکړه او د هغې په وجه به ټول جنت ته ځو. نو دې د وجې نه دیو هغه صلیبي شکلونه یې عیسیان اکثر په زموږ ستاسو په کپړو کې، زموږ ستاسو جانمازونو کې، زموږ ستاسو په قالینونو کې اکثر شکل د صلیبونه راولي، موږ پوهېږو نه. دې وجې نه چې کله هم دا شي نه اخلو هغه وخت به په نظر ساتو چې صلیب په موږ کې نشته. لکه صلیب ماتولو شریعت موږ ته حکم کړی دی چې هغه لرې کړي. بل اوچت قبر ونه پرېږدئ، سپکې سمې وارې اوچت بیا نه ساتئ، هوا خیر. نو علي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ویلي. نو علي هغه کس ته وویل چې زه تا په دې نه مقرر وم. بیا ځینې کې کېنوي دا کارونه دا ګوره دا
وقت حاکم کار دی نن تاسو دا جایز نه دي چې چا په قبر پسې ورشو اوس یو تن قبر پوښ کړی دی سنگي مرمر په لګولې کلی په کلی موږ تاسو به صرف هغه ته امر بالمعروف وکړو خلی باندې وتوي جوړ دا سنگي مرمر دې مړي ته پیدا نه ورکړي د پاسه کې په تصویر هم کې لا سورې ته پیدا نه ورکړي چې تر څو پورې سره خپل عمل نه د خپل عمل سره عام خبر او دې کې پروتي دا په مزور کې ده خپل عمل سره سرو درو په خبر کې د خپل په څه پیدا نه ورکړي امر به وکړي اثر په وکړو استاد مم بالغ شو هغه به الله جل ثواب ورکړي عمل جوړو کو استاد مم بالغ شو تعالی الله اجر درکړي ها اقوا پلاس کې موږ قوت نشته دا د حکومت د قوت طاقت والا کار ولکه زه ستاسو راوړم خبره پاتې ما سره جنگ کې ما سره جګړه کې دې خبره مرتم رسیږي شنو تم رسیږي حکومت قانون به په لاس کې بنا لې حکومت قانون په لاس کې وایي حکومت برا لګي خبره کوټ تر باندې ساري څه کار د په دې مقرره دي حکومت په دې نه مقرره کړ ستاسو کوم ځواب هغه پاره کار دی چې امر بالمعروف نه منکر خپل درجات دي خپل درجونه به سره تجاوز کوي تجاوز په نقصان کې جوړي نو قبر سره شناخت کې پستل هغه جایز ده او هغه باندې لیکل کول او جوړول هغه جایز دي دا نه یا هغه پاس کوم پس جوړول هغه پاس آبادی کول جایز دي څه پیدا مګر ته ورته حسین دیو کی یو زنانه واده نبی صلی الله علیه وسلم په حال کې هغه خاون مرسل نو ډېر مې خپه وایو کاله پوری هغه پاس خیمه واله کال دې چې خیمه درې کروانه کړه وشاته مې आवाज وشو هل وجدوا ما قبل بیدو تابل جواب ورکو وی قد ایسو پنقلو وی دی چکم طلب کو آگے مندکو تا یو کالا پوری دادی قبر تکو تغیق خلاف پیشے ہو سپیدے اولاور کرا اول جواب ورکو چی نومید کی ذکر روان شو سپلا ستوان نرلو ازمان ستاسو ابایدی و تعمین کے ورکو آگے باندے سپیدے مجھے نور کرو فرسون پوری خپل عمل ناغس رہا دې وجه نه من تاسو خپل عمل ځان لپاره کوشش کوئ خپل عمل ځان سره شي واغه په کار باندې راشي هغه په پیدا راشي دا تاسو نو په پیدا راځه زما د مرګ نه بعد بس ما بچی کوم ما پسې عمل کوي زه د بچو په عمل سره کوم خپل ځان له عمل نه کوم راځه دا زما وخت سبا بچی ما پسې کوم نه او په کومه طریقه به هغه کوي په کوم غلط باندې به کوي ځان له خپل عمل وکړه چې ته بیا په قبر کې خوشحاله ښه غټ وافر مقدار تاسو سره ذخیرې او تاسو سره غټه توغۍ سره پروا نه د هغې ساتې نه دې وجه چې انسان په سفر روان شي او ټکټ هم سره یو شناختي کارت هم سره وي ښه اوریجنل او ښه پاسپورټ باندې ویزه هم وروړئ او ښې پیسې هم سره دا په ایرپورټ کې سره پروا نه ساتي سیده ور رواني او پروا نه چېرته ځم چېرته نه ځم او چې څوک سره نه وي نو ځای په ځای هر چیک پوسټ باندې به دباندې خوف او یېرې یا به څه کېږي یا به څه کېږي ځان سره اعمال په خپله تیار کړو کار بیا دې پسې وروسته درېیم کال د وفات نه بعد او په دې درېیم کال کې محرم میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوی لاړو غزوی بني سلیم او یا دې ته قنقرة القدر ته هم وایي د بنو سلیم څخه کسان راغلل د اراده وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې حمله وکړي
او په صحابه باندې حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله نبی صلی الله علیه وسلم سره 200 کسانو په 15 محرم روان شو او نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې سباح ابن عرفه یا عبد الله ابن مکتوم د خلیفہ کو وی قانون غدا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ایجاد کړی دی. مثلا زموږ تاسو گورنر د علاقې وزیر اعلی د علاقې چې په سفر باندې ځي هغه باغ چې ځان د پاره لایق بنسي تر وخت پورې به تسمانی عادت کې بل گورنر بنسي نائب بل وزیر اعلی بنسي چې هغه د هغه په ځای باندې کارونه انجام هغه راتګ پورې ولې هغه لاړ شي او دلته د چا ضرورت راشي دا فیصلې به څوک کوي؟ اکثر زموږ ستاسو دي هغو کې دا کارونه سر نه حل کېږي د هغې وجه دا یو تن یې مقرر کړي هغه بس ګرځي راګرځي پلانکۍ نه دی راغلی ورګه پلانکۍ نه دی راغلی ډېر جیلونو کې داسې کسان شته جیلین چې د هغې فیصله شوي چې دا مجرم نه دی دا به رها کېږي نن به رها کېږي یا به سبا رها کېږي او هغه مشر دستخط پورې یو کال پرې واوري مشر نشته هلته تللی دی دلته تللی دی ورته تللی دی هغه څه خو دا غم دی چې هلکه دې جیل کې دا کوم کس چې پروت دی د دې په زړه څه تېرېږي او د دې د کور والا کسانو په زړه باندې څه تېرېږي دا احساس خو د سره نه وي چې ما ته څه کسان بند دي چې راشي زه څه فیصله وکړم کاردار یې لیدله ګرځې راګرځې خپل نایب مقرر کړي وروره زر زر د خلکو کارونه وکړه چې رکاوټ ته جوړ نه شي. حدیث کې راځي معاویه رضی الله عنه چې کله خلیفه شو یې صحابي ته راغی ورته ویې ویل چې زه ته یو حدیث بیانوم سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې من جعل والیا څوک چې والي مقرر شو مشر مقرر شو یا خلیفه مقرر شو په حال دون حوائجهم او بیا د هغې د ضروریاتو په منځ کې د رکاوټ واقع شو څه به نه کوي هغې ته چې کیني د هغې ضروریات دي د هغې حاجات دي فیصلې یې نه وکړي دا نه کوي احتجب الله عنهم یوم القیامه وی الله به د قیامت په ورځ دي انسانانو په پرده کې چې ځان ته یې پرېږدي مې لرې کې دا مه راپرېږدم په میدان د محشر به هم دقسې ودرولي بله قاعده دا ده کما تدین تدان وبالکل الذي تحیل تقال څنګه چا سکے اقصې وسکی کما پیمانه خلق له شی ورکه پک پیمانه متاثر کی ته خلق سره سختانه او بد اخلاقی رویه کې الله له تاسو نه قصې وکړي تا د خلق سہولتونه لټول چې تکلیف ته نه رسیږي خبر ول زرا آسان کا زری ول حل کا چیرې د دوه کو نه رسیږي تکلیف ته نه رسیږي پریشان نشي الله تعالی به تاسو خبرې زر زر اسانه دي زر زر باندې لار کاوټونه ختمه معاویه سره هغه ځان له یو کس مقرر کو پدې روزه په ټول ځان شم رسېدل د غلور ضرورت کې د چا ضرورت دي او ما ته ورا رسېدل نشي لہذا تزما په ځای باندې شان چې څوک راځي د ضرورت او حاجات پوره فیصلې ولکوه چې د ضرورت یې هغه ورکوه یو کس په هغې باندې مقرر کړه صحابه والله باندې ایمان او رسول الله ایمان او رسول الله په اقوال باندې ایمان دغه وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب مقرر کړ او نائب مقرر رسم دی به منځو دغه لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه نائب به امامتي کوي اکثر به عبد الله بن مکتوم غزوات کې مقرر و ځکه دا صحابي څخه وړاندې جهادون لتلین او خپل نیک سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ته امامتي اور وسپارلا دین هغه مقرر کړ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرقرة القدر علاقه ته دې چې تر ورسېده
هلته چې کله بنو سلیم ته پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 200 کسانو نه موږ پسې راغلی دی د هغه ځای نه هغوی ټول لاړ وتښتېدل څانې طرف ته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو له الله روح ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم بالرعب مسیرة شهر الله ما سره په رعب باندې مدد کړی په مقدار د یو میاشت مقدار د یو میاشت معنا دا ده چې ولاقې ته یو میاشت کافران زمانه وړاندې د هغې په زړه کې الله زمانه داسې کې اورب اچولی بیا د علما اختلاف دی چې دا اورب غورځېدل دا د رسول الله خصوصیت دی که دا د مؤمنانو دی څوک وایي دا د رسول الله خصوصیت دی څوک وایي چې صحیح مؤمن نو صحیح مؤمن نه هم کافران کېږي د هغې په زړه کې تروب پروت چې د دې کسانو سره الله مدد دی د الله نصرت دی د الله تعاون دی نو څه مقابلې نشي کولی لاړو تښتېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چیني خوا ته اوښانو او اوښانو سره د هغې چې کوم کسانو شپونکیانو هغې ګرفتار کړه تپوس یې څوک وکړو چې ستاسو کسان په کوم طرف لاړل هغې موږ ته خو پته نه شته موږ خو دا اوښان راوستي اوبو دپاره چې اوبه به له ورکړو دلته بیا وڅرو اوبه به له ورکړو او بیا به یې وژنو موږ ته پته نه شته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په اوښان په غنیمت کې ونیول او کسان یې راوستل هغه کسانو کې یو تن نوم یسار و دغه یسار د نبي صلی الله علیه وسلم په عیسه کې ورسېدو نبی صلی الله علیه وسلم دا یسار آزاد کړو بیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد شوی غلام خادم خاص و نبی صلی الله علیه وسلم سره ګرځېدو د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت به کوو او کوم غنیمتونه چې میلاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابو چې جهاد کې اوسېدلي په هغې باندې تقسیم کړه صحابو الله له په دغه غنیمتونو کې له مال ورکړو مالداري له ورکړه د کافرو نه به ونیو پنځه پیسې بیت المال ته ورکړه باقي به مجاهدینو صحابه مجاهدینو کوم په جهاد کې شریک دي په هغې باندې تقسیم په هغې باندې الله تعالی ولا تیار مال ورکړو دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وجعل رزقي تحت رمحي زما رزق د نیزې لاندې دی زما زندگی الله رب جهادونو په غنیمتونو باندې روانه کړو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځای نه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دغه میاشت کې خبر ورته وکړی شو اے اللہ نبی غطفان قبیلے والا ذو عامر اور غطفان قبیلے کسان دلیل کے راځه د کسانې چې مکري چې په مدینه باندې حمله وکړي اصیلت اورېدو کې دا نه چې موږ تاسو ته پته ولګي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګي نه تېره کړې یو نه چې راورسېدو بلې خبر ورته راغی چې اوس د غطفان قبیلې والا هغې کې راځه ده بنو محارب او حصفا چې په مدینه باندې حمله وکړي او دا مدینه کې غنیمتونه تا مالونه تاسو نه ویسي قتلونه وکړي د هغې لپاره کسان جمع کړي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې دوی دا کار کړی دی محرم میاشت دغه محرم میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم 400 کسان ځان سره تیار کړ او دا د احد نه مخکې غټه غزوه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه دې کې مخکې 200 کسان یې وتلي دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 200 کسان ځان سره روان کړل په دې غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې والی او خلافت عثمان ابن عفان ته ورکړ عثمان رضی الله عنه ته چې ته په مدینه کې پاتې شي موږ سمجا په مدینه کې پاتې شي موږ نه خلکو ته کې په مدینه باندې نظر ساتي او په مدینه کې کوم حالات راتلو
دا غي فیصله به تکه تغیر پاره چرته په دې مدینه کې څو نقصان ونه کیږي ځکه په مدینه کې منافقان وو يهوديان باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جوړ خلک نه نبی صلی الله علیه وسلم دشمنان خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو کسان سره روان شو کله چې هغه ته ورسېدل زی عامر علاقه ته انت چینه وا هغه چینه ته به اکثر خلک غطفان قبیله کو بہت راتل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل ته ورسېدل نبی صلی الله علیه وسلم باندې کې پڑھا ہوا چې صحابه سره نبی صلی الله علیه وسلم دې باران شو باران د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم شو جامع لمدې شو صحابه لمدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم باران نرسو خپل جامع راوړسته او په یوونه باندې واچولې دې لپاره چې وچی شي اخوا مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم تکتل حالت او تکتل د صحابه حالت کتل صحابه ته فار وارشو یوونه لاره د صحابه ولې نه لاره د ګمان نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا څوک راشي دغه کافرانو یو تنو د عصور نوم د عصور ابن الحارث ارزړو ډېر بادر دې مشرکانو دې د عصور ته ویل چې ورشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه دی او ورشه په حمله کې پاسو کا پاسو په حمله وکړه دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ چې خبره به ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تورم جوړاند کړي و ولې نه دا سناس کو د عصور په بادرک کې شجاعت کې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم راويستل او نبی صلی الله علیه وسلم دې په دې سنې ولا او تویل من ينقذك مني تابع ما رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم تویل الله قال ما الله خلاص نو دا خبره چې ټوپړه بل دا سړی را پرې وته را پراوته سره نبی صلی الله علیه وسلم په پاسې تورې ته واغستل او ته اوس په تمام نه څو خلاص دي ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او والله لا اكاسر عليه زه د الله د توحید او د وحدانیت اقرار کوم ستاسو رسالت اقرار کوم او قسم په الله چې زبستا په خلاف باندې چا سم درېږي او نو بستا په خلاف باندې کسان ډېر کوم نو وتا څه جنگ وکړي زما چې څونه وځي زبطانه دفاع کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رسول الله محمد رسول الله چې اخلاق ولا انسان سم دواره معاف کړ او عزت ما معاف کړ کله چې دا د عصور لاړو خپل قوم ته هغه په ټول حالت کړو په توی ویل چې دا تاسو چلو کوم پاکستان کټه توقع وا چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ کې ختم به کی او ته خو راغله دې دا د رسالت اقرار دی کو هغه قسم په الله چې ما څنګه تور راوړستلا ولاګه نو وخت یو وکټ سړیو دې سینه کې را لږار راکو په پناټوي راو ورځو او تور را نو واغستلا وې ما په خپل شهادت اقرار وکړ چې محمد رسول الله الله رسول الله ځکه الله زمانه بچ په حفاظت الله او دا نو سلوس کړی دی چې زه وستا په خلاف د چا صدرېږم او راشي دا محمد رسول الله ورسوله د ایمان پر راوړي د بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته دعوت کړو دې ویلې اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم
کس چې رسول الله دشمنی پسې راغلی قتل پسې راغلی اته دونه متاثره شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت بیا ورکړ هغه ته دفاع کوله او دې ته ویل کې توکل علی الله محمد رسول الله ظاهري اسباب هیڅ یقین نه الله یقین دیو جن هم تاسو حرم عملات دي الله به یقین ساتي تمام مخلوق دستا خلاف شي چې یو رب د سره کنه پروا نه کوي او چې تمام مخلوق تاسو ولاړو او چې رب د سره نو تبای هیڅ پیدا نه شي درته بچ پدې نه کی دیو جن هم تاسو معاملات خپل رب سبحانه ساتي روغ به ساتي دا غزوه دي عامر دي ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی فکل چې محرم تیر شو بیا سفرم تیر شو په دغه کال باندې ربیع الاول میاشت راغله نو په ربیع الاول میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کسان تیار کړل په مدینه کې دنه کعب بن اشرف او تویل هغه د وجلو لپاره مخکې دې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی نو مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم مختلف مذهبونه والو انصار مؤمنان مشرکان يهود رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تمس کې او صلح وکړه موافقت او صلح وکړه اکثر کسان په دې صلح کې داخل شي کعب ابن اشرف دا اصل کې د بنو نذیر مور د بنو نذیر او پلار اصل کې عربي د توي قبيله نبهان علاقه او توي قبيله الته پلار قتل کړو په جاهلیت کې دا غزين راغلی و لکه څنګه تاسو د افغانستان کې طریقه بداوه یا د جنسو په طریقه دا چې مړې وځو کو دا غزين به تخته دې بل طرف ته بلا بیا په علاقه کې توي ځان حفاظت په دکو چې څوک را باندې را نشي نور به خلک د سولاړو کله به خلک هغه ملک سره شو هغه ملک په داغه دفاع کوله یا دې کې یو سره قتل کې دې نه استبه بل علاقه ته لاړ شي کوټو شي چې دا کس وس نه چې حکومت له پیسې ورګي بس هم ته ژوندۍ تیرې او چې وسی بیا دې اتم په قلاګه نه شي الله دې موږ تاسو د قتل معاملات په ساتي مسلمان کینه دې الله تاسو بلاس نتوي د دنیا لپاره د پیسو لپاره مسلمان کینه دی دا د دنیا د لعنت دی دا د پیسو د لعنت دی مسلمان کینه په څه په حق باندې دی مدد لار مقدر کړی د تراغله ها بنو نذیر کې بنو نذیر چې کوم مشهور د اغیو د لورسرا خیب بن اخطب ابي الحقيقه دا غیسنی نکاح وکړه بیت دا کعب پیدا شو کعب بن اشرف دا مالدار و پیسې سره دې پیسو له وجنه باغین کی سیادت او مشرکو ته ملاو شو دغه اکثر يهوديانو له پیسې ورکولې دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه یې نشي او د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف په پیسو کول استعمالول نور زړه کې دنه عداوت او دشمنی و رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقصد داسي چې کله بدر کې مشرکان مردار شو او عبد الله بن رواحه او زید بن حارثه مدینه ته راغی صحابه له زیره ورته قتل فلان لانکه مردار شو لانکه مردار شو لانکه مردار شو وګورئ خلک ډېر ناشنا ولګېدل د باندې دا خبره ډېر ناشنا ولګېدل او ویل که چرته دا خبره رښتیا وي دا کسان مرجوي نو فمالي فبطن الارض خير لي من ظهرها ما له به مر خدای د سمکه پاسنا لاندې قبر کې دفن چمدار لکه دغه جلا سرداران لاړ دنیا کې څه پن پاتې شي دوی دا کار وکړ چې دې لاړو مدینه ته مکه ته لاړو او مکه مشرکان سره دا غي عمر باندې تعزیت وکړ هغه باندې چې جړاو کړ
خواري ښکاره کړه تر دې چې ابو سفیان ته ورغی ابو سفیان سره معاهده وکړه لوځ یو څه وکړه 200 کسان ځان سره بوتلي چېرې موږ تاسو په صلح او مصالحت کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې ابو سفیان یې ما په اعتماد نشته فزنه دوکر راځونه کې الا وزستا مصالحت ومنما چې تمن من سره من دي ګوتان ته سجدي کو لګي هغه دې سره دا 200 کسانو دا ګوتان ته سجدي کو لګواله اوې چې موږ تاسو سره د مسلمانانو خلاف باندې ملګری تعاون او مدد سره کوو تاسو موږ سره کوئ په تاسو مدد کوو قرآن کې الله سورة النساء کې دا ذکر کړی یؤمنون بالجبت والطاغوت الم تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا دي ابو سفيان او مکه مشرکانو د دې کعب بن اشرف او سره چې کوم کسانو ځانې ته پوښتنه وکړه تاسو مليان خلک من جاهلیت ولا خلک من دا کارونه کوي دا راته وایي چې من ورای او خدا محمد رسول الله چې اولاد یې نشته افطر دی بچی نشته د مرګ نه بعد په نومي ختم شي نومي نشان به ختم شي څوک به یاد نه دغه رسول الله زامن پکې مشرکان ته افطر ویلو چې ختم بشي نومي نشان به ختم شي څوک به یاد نه باغو چې تاسو ورای الله يقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا كافرون توي تاسو دې مؤمنان په هدایت باندې څه څه وینا کوي واپس د مکې نه راغی دا قلعه قبانه بار ده اوس هغه دیوالونه شته سرات شته ول ورانه نه ده نیمه ورانه ده شړه ده خواته زه په یم یې ټول شته نورانه په دې خلک کې ګمان دي چې زه مضبوط سره یم ما ته څوک برابر رسیدل شي کولای ځان په څوکۍ حفاظت لپاره کسان به گزارې چې راغی بل شرارت او فساد دا شروع کړو چې د صحابه خزي به په شیرونو کې یادولې صحابه زنانه هغه په شیرونو کې په یارانو په محبت او په دې شیرونو کې به یادولې رسول الله صلی الله علیه وسلم بګي به ویلا رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ ته ویل زکه دغه کسان د سعد سره تک دغه د بنو قریظه او د بنو قریظه نه دې سره تعلق او د بنو قریظه سره د سعد بن معاذ حلف بجای اسلام نه مخکې دا د لبازي او سره د سعد دی ویل چې ګوره دا کستال د لبازي والا ونه او دا مسلمانانو ته ضرر ورکوي مؤمنانو ته ضرر ورکوي څوک دې چې دا ومړي کی سعد دوی ویل الله نه ته دا خو غړي دې مرکه نبی صلی الله علیه وسلم فعلا ذکر فإنه قد آذى الله ورسوله دا الله رسول ته ضرر ورکړی دی کم لوز چې کړی دی هغه لوز باندې د وفا نه کړی هغه مات کو او کله چې لوز باندې څوک وفا اونې کې به هغه وجل شرانه هغه جایز دي کافر دی لوز یې کړی دی خو په لوز چلیږي نه سعد دوی ته په سعد پنځه کسان هغه لپاره تیار کړ محمد بن مسلمه بعض روایتو کې راځي چې محمد بن مسلمه ویل یا الله نبی زید له وجنه د دسرا ابو نائله بل یو صحابي چې دا د کعب بن اشرف زاریو دوار زاریو دیم تیار شو نو څنګه درې صحابو سره نور عباد بن بشر همدارنګه ابو عبس دې تیار شو او حارث ابن اوس تیار شو منګه له وجه ادي محمد ابن مسلمه باز روایتو کې راځي پریشان او خوراک یې کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې یا مسلمه ولې دا خوراک نه کې خپه غلې دا د ایمان تاسو یو لوس کړه چې دا کار به اشرف ته لوجه اوس خپه په دې مچ چې په دا عمل بسر ته ورسول شو کنه ځکه کعب اشرف ته ورسېدل ډېر کار دی
محفوظ دی کې دې دن نه دی نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي چې پروا نشته چې ونه کړی شي دا څه خبره نه ده محمد ابن مسلمه او دې ابو نایلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نه نو ته صرف اجازه وکړه من بس تا په خلاف لږه خبرې کوي غلطه د دې لپاره چې د کعب بن اشرف په مخ اعتماد پیدا شي چې دا د رسول الله نه تندي او دا هغه په تابعداري باندې خوشاله نه نو موږ باندې اعتماد پیدا شي دا اعتماد ورسره د خپل عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ویل کی الحرب خدعه الجنگ چې کوم دی دا چل ول غواړي تکنیک دی چل ول دا زور شي نه دی یو ته نه اسما زور وکړو نه جنگ چلونه غواړي الحرب خدعه دا کسان اولنا ورلا ابو نایلا ورلا محمد بن مسلم ورلا دې محمد بن مسلم د کعب اشرف سمک کې وسانه او صفات شوی او تعارف په ابو نایلا په یو کعب بن اشرف سره کې ناس خبرې اوسو کړلې دا هغه زین جوړ کړو چې را ذکر چې منګه دې پیغمبر باندې تابعداري ایمان پر راوړې تابعداري کړې ده او انه قد عنانا منګه په مشقت کې ورغولي دې کعب ته ویل ابو نایلا ته چې دې ویل ومنه منګه تنګړي غوسه چلو کو پرې خوسته نشو مده ګورو چې څان جامې راوځي امانت چې په پرې خوسته نشو اخره پورې چې چلی کو شقت کې چوي او اوس موږ صدقې غواړي اجازه موږ چاندا او کې صدقه وکړي موږ راغلي تراته تمغه لا قرض راکړه کجوري وراله راکړي یو وسق یا دوه وسق کجوري وراله راکړي دې د پاره چې پیغمبر ته ورکو موږ ځان صلی الله علیه وسلم وګورو چې انجام به کوم څه راځي دې کار کې اشرف جوړ والله لتمنى ولې قسم الله تاسو به نور ستړي شئ پته وته ولې هغه رب سبحانه وتعالى په کوله تراغلي کوڅو وزرا صدا تعاون مدد کو په میدان کې په شرمه هغه صحیح ده بس تاسو ما سره الګ کجوري د کومه چې ما سره غاڼه کې څه کېږي هغه صحیح ده غاڼه کې څه کېږي هغه چې ما سره خځه په غاڼه کې وي هغه ته ویل ګوره کعب بن اشرف دا څه خبرې کوي انت اجمل العرب ته ټول عرب ډېر ډوري خسته سره تاسو خپل خځې څنګه غاڼه کې کېږي تاسو خپل په غاڼه کې کېږي تاسو نشو کولای هغه ځامن راځه کېږي هغه خو راځي سره سبب زموږ د ځامن غړشي او خلک ورته پیغور کوي ورکیه پلار دې په یو وسق یا په دوه وسقه چې غاڼه کې پستلې ورته لراته خبرې کوي دا پیغور بچو ته نشي جوړول خو غدي تاسو واسطه حوا زری به سره کېږي واسطه حوا سره په غاڼه کې کېږي واسطه هم ډېر مضبوط شه کاري نشره ویل صحیح ده مزدار څه کېږي دې په تمه باندې کړه چې را پړه کې لار نشي موږ چې څنګه استفاده راوړو نو ته ویل چې کار دی چې درې کسانو سره ولې پنځه کسې باندې د شپې باندې راځي ځکه د ورځې کې د ورو سره خبره ده خلک به بیا ګوري کله راغی د کار د اشرف نه قرض ویوړو په خرڅ کې څه شي نه کوي وي صحیح ده سوار لسمه سپوږمۍ طاقت وا سوار لسمه پنځه لسمه شپه وا دربیو ثاني دربیو لول دیو ځان سره تخیر واغسته ده و دې کار ابن اشرف د خپل مرګو ته ویل ورځ چې ما په ترڅو پورې امر نه کړی به وخت پورې گزار نه کوي ځکه به وخت گزار کې بیا هغه منصوبه نه کړم بل خو ګر چا پرته کسان د پمن کې او علاقه مشکو خرچونه په کې کوله ملکو خان د علاقه
وای چې کله ما د اشاره وکړه به وای ما خصن دی ورله دروازه وټوړه بوله دروازه وټوړه بوله اول څوک یې موږ ابو نایلای او محمد بن مسلمه نو د ځان له صادق تاو کبار تر وته اخذ دی ویل چې دا وخت وتل راځي تلان دې شپې ما خصن کی کوزيږي نو تخفل ځان بادر کار کو ان الكريم لو دعي الى لا طعنه بليل الا اجابه بادر سره کې دشمنی شپې راوړي وروزي او دا دشمنان نه دي دا کو ابو نایلت مارور ده زاهر مې ده او محمد ابن مسلمه ده هغه چې ویل دا आवाज ور خطرناک ده يقطر منه دم ساس کی دی وی سی اورات ده دل الله بصیرت ورکړي بس راغی کینا استه دې سره کې خبرې مبرې وکړي دې دا وو څنګه کاوی بن اشرف ده محمد ابن مسلمه یره استاد دې سر نه خسته وې کیږي تاسو کوی چرته مو محسوس کړی نه ده هغه دې ما سدسي او خزرا اعطر نساء العرب چې عربو زنانو کې په عطر ډېر ختم ويږي هغه د عطر سازي دوی ته لري اجازه دې نه کوي لکه موږ وګورئ خلک چې څنګه دي نه راستا سر ولې کوي په لمن کو دیوالو هغه ناس خبره دی د ټول باندې دې موږ ته کوي چې بیا ودا بوچته محسوس نه بیا له خبرې چې وکړو ته بیا ویل چې اجازه دې اثر باندې بیا ویل دا ټول نه راځي بیا انا په کجوري ورکه په دې کې نو ته چې دا تراوړان دې په سر کې کلک نیولې او مرګره ته یې نه کومې و گزارونه په وکړه ټول گزارونه استفاده باندې ورکړه بعض روایت کې راځي چې اتر بیم اثر نه کړو په دې کې یو صحابي یو مونږه وته کې راوغستو په دې خېټه کې ولور کوم لاندې دیويستو بس داګه سره سړې مړ کړ په دې کې یو صحابي په دې ټول باندې د پنځو مرګرو کې یو کې زخمی شو یو روان شو ګر چاپیر خلک د په आवाजونو باندې خبر شو خدا صحابه دي وته کله چې روزي پورې لاړ چې وی کړه د صحابه سره سره راځي چې زخمی یو ټول مو په مرګره پاتې او تیسار شو دا هغه سره ورسېده کله چې غرقد دې تر اورسته په غرقد تا الله اکبر او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو رخصتول بقیو غرقد پورې سره راغلی او رخصت یې کړ دعا یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځ باندې ولاړ نو دیو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اے الله نبی خوشاله شه نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو خوشاله شه ویل کابل اشرف الله مرضا کله چې یهودیانو ته پته ولګېدل چې بیګا په یو تن څوک کابل بن اشرف په سراغله د پور کې دنه مردار کړي را نبی صلی الله علیه وسلم دی ویل چې اے الله نبی کسان راغلي زموږ پور کې وتنه مړ کړي نبی صلی الله علیه وسلم ویل که تاسو کې چا دغه سي عمل شروع کړل کله کابل بن اشرف باندې کې دغه سي عمل به سره کوم لکه هغه څنګه وکړو دې دونه اثر وشو چې هغه يهوديان یې څه په خپل اصول ورنه ایستل لکه کابل بن اشرف دا انجام او دا حال له ولې په مدینه کې استراب او پریشانی پیدا کړي نو خپل هغه سازونه به په کلار باندې شریعه مسله دا چې څوک دک سي لوزوکی او به الله رسول ته کنځلې کوي دا الله او رسول ته کنځلو د وجه نه هغه لوز مات شو هغه وجه به جایز دي دی وجه نه زمونږ تاسو په دې ملک قانون دا دی چې رسول الله ته کنځلې وکړې شي دا غي سزا به موت ته قتل عمل وکړي او په دې کېږي خو قانون دی عمل نکول دا دې خلکو کار دی کله الله دې کسان راوړي یو بل طریقې په دې آئین باندې به عمل وکړي لکه دا په قانون کې شته راشه دا په کومه نو څوک به کې حق بیان کوي د نبی صلی الله علیه وسلم کنځلې کې دا انجام
دا کعب الاشرف الله په دغه موقف خبردار کو او په يهوديانو باندې بد اثر وګرځېد. دینه بعد چې کوم حالات د نبی صلی الله علیه وسلم سره راغلي عندما بیان کو الله دې موږ تاسو د دې صحابه سره او د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګ نه بعد دی الله موږ تاسو له کوم څه یو ځای او د قیامت نه بعد دی الله موږ تاسو د جنت الله دې هر قسم آفات او مصیبتونو تکلیفونو موږ تاسو وساتي. والله دې چرته چې مسلمانان دي حالات دی الله لخوا دا به اتفاقین الله تعالی مسلمانان ختم کړي ګورونو کې الله ختم کړي. الله دې اتفاق او اتحاد راوړي. اصول چې مسلمانان په خلاف منسوبین تیارې او الله دې اول دې الله دې هدایت دې الله دې مېنست او ناغوښتو. والله دې فلسطین کې مسلمانان دي په بل ځای کې مسلمانان دي تکلیف کې دي الله دې تعاون مدد وکړي. بیماران دي الله دې صحت ورکړي. قرضدار دي قرضونه دې الله ولا ادا خپل خدانو کارونه نشته حلال کارونه دي ولا الله ورکړي. والله دې څه قسمه حاجات دې خلقو الله تعالى دي أخذ الله ولكم بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. سيكون برابر في السؤال